نو قرآن کې الله رب ذوالجلال بیان فرمایي وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ چې تاسو تیاری وکئ چې څومره ستاسو طاقت وي اسونو باندې سورلید چل زده کئ د اسلحې چل زده کئ اسلحه جوړه کئ تاسو د دشمن د پاره ښکلې تیاری وکئ نو تیاری وسوک کوي مسلمان خو تیاری نه کوي نن په فلسطین کې فلسطین والا وال خوري نن په کشمیر کې کشمیریان وال خوري نن ستا په پاکستان کې مسلمانان وال خوري د چا نه خوري د کافر نه خوري د يهودي نه خوري د عیسائی نه خوري ما او تا کتاب الله ویلی دی وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ د الله دشمن په ویروي اسلحه تیار کړي د اسلحې چلیز د کړي نن منګه اسلحه نه تیارو په دغه آیات باندې کافر عمل وکړو د اسرائیل په سکولونو کې د اسلحې چل خولې کیږي د بمونو چل خولې کیږي د هر قسمه هغه اسلحو چل خولې کیږي چې هغوی ته په جنگ کې پکار راځي نو نن فلسطین والا لاندې دي او اسرائیل په بره دی هغوی اسلحه جوړه کړله کتاب الله ما زما کتاب دی زما په پیغمبر باندې نازل شوی دی عمل په یهودو کړی دی هغوی اوچت شو کو نه شو منګه خو وایي مہذب خلق را پاسے دل وہی ہم نے ان کے ہاتھوں سے بندوق اٹھا لیا اور ان کے ہاتھوں میں ہم نے قلم تما دیا وہی منگتے ٹوپک واغستو او دیکھ پل نسل لمنگ قلم پلاس کے ورکو آغا قلم دے پا کم شکل کے پلاس کے ورکو دا موبیل پا شکل کی بس موبیل کی لکل کوا میسجونه کوا په دغه قلم باندې خو ما ته ونه لیدې چې تا تفسیر ولیکلو په دغه قلم باندې خو ما ته ونه لیدې چې تا د احادیثو کتابونه ولیکل په دغه قلم باندې خو ما ته ونه لیدې چې تا په د فقه کتابونه ولیکل خو په دغه قلم باندې کوته لیکې یا په رشوت لیکې لیکې او کو نه ستا خپل مرګ دی د بل ځای نه یو راغلی هر ادارې ته ورشه دغه قلم پر رشوت باندې چلیږي او کنه چلیږي په بې انصافۍ باندې چلیږي او کنه چلیږي زما ججان دغه قلم نن عاشق رسول چې وي د هغه په پانسۍ باندې چلیږي زما ججان نن دغه قلم چې کوم ګستاخ رسول وي د هغه په رهایي باندې چلی او کنه نن زما په ملک دغه قلم په څه شي باندې چلیږي اگر چې تا قلم ورکو خو د قلم خلق ندی علا کل حال خبره مې درته دې پورې کوله چې په کتاب الله باندې چا عمل کړی دی کو کافر ولې نه دی الله پاک کامیاب کړی دی قرآن آیات وی اسلحه تیاره کوي منګه اسلحه د څه دپاره تیاره کړې ده لاول خوشته دی نه او کو هغه بیکاره تماچې او ټوپکې دي نو منګه پې صرف او صرف د اختر ډزې کوو یا په خپل مسلمان ولو او یا په د اختر او د روزې ډزې کوو عقلونه خو زمونږ شته دی نه قرآن او حدیث وی روزه او اختر په میاشت باندې راځي پښتانه وی منګه په ډزو راولو په ډزو باندې اخترونه راولي شرمېږم نه دا کو د بيدونو ته پته ولګېدله دا غیر دینو ته پته ولګېدله وای به چې مسلمانان دومره وغورځېدل دومره لاندې لاړل چې د قرآن او حدیث پته ورته نشته دی قرآن او حدیث وی میاش وینا روزه راولا میاش وینا اختر راولا دی وی نه ما کلاشنکوب راغسته دی په دې باندې راولا ته د میاشت لپاره ډزې کوه ته د میاشت لپاره د روزې راتلو کې ډزې کوه او د اختر کې ډزې کوه دغه کالتوس تا چېرته په دشمن باندې ونه لګېده
دغه کالتوس تا چرته په کافر باندې اونه لګېدو صرف او صرف زما مسلمان رور پې لګي علا کل حال نو کافر را ولګېدو او په قرآن باندې عمل وکړو نن زه د کافر نه یریږم وجه دا ده چې ما خپل کتاب پرېښودی دی ما د رسول الله مبارک احادیث مبارکه پرېښودي دي نن کو زه بې اسرې یم او زه یریږم نو منګه د رسول الله مبارک په احادیثو عمل نه دی کړی په کتاب الله باندې عمل نه دی کړی ځکه منګه نن خوار او زار شو علا کل حال موضوع زمانه بل طرف ته ځي او ځکه ځي چې کم حال شروع دی نو خلک پسې دی منګه پښتانه یې له میاشو لیدې شو میاش اونې لیدې شو او روجې را باندې وخوړو روجې را باندې ونه خوړه او چې راځي 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 نو ډز په مولا باندې گزار کوو مولیانو را باندې روجه وخوړله دا بمونه چې څو خلاصې دی باندې خو چرته گزارو نه کو دا په جماعتونو کې چې وینې تویې په دې باندې خو چرته موږ گزارو نه کو چپ یو خولې چپ کوي ګورې پیریان ماماګان دی وایي ماماګان ورسره وایه ګینې وایي نه به والموت یأتی باجله مرګ په اجل او په نیټه باندې راځي والله بالله ثم تالله چې د مشرق نه د مغربه پورې د شمال نه د جنوبه پورې دا ټوله دنیا راغونډه شي او یو انسان مړ کول وغواړي خو الله رب ذوالجلال اجل نه دی مقرر کړی نشي مړ کولی دا زموږ ایمان دی او کله چې اجل راشي نو بلستن تی اوچته کې وای دادا خو یې مړ دی اجل یې راغلی وکړه په خوله باندې وای لاس کېده دا خبرې مه کوه څوک به دې اوچت کي دا خبرې وای مه کوه بیا به ګورې نه نو ولې څه کې دې دنیا ته موږ د همیشه ژوند دپاره راغلي څومره ژوند به دي شپېته کاله او یا کاله هغه د اردو متل دی وہی گیدڑ کے 100 سال زندگی سے شیر کے 1 سال زندگی بہتر ہے د بغیرتوب ژوند باندې بسو کې لمن پشا باندې را واړه او بسود شه وی شرم هم لاړو خر چې آیام لانړه کې نه دغلته هم چرته اونه ویلې په جماعت کې وینې تویېږي په مدرسه کې وینې تویېږي په بازار کې وینې تویېږي چرته راپانسېدلو چرته منګه او که راپام سو نو صرف مظاهرې کوو مثال هم دا کارغانو دی چغې وو د کارغانو چې کله دا بچی څوک ونیسي یا ته یو کارغه څوک مړ کړي نو دوی دا چغې شروع کړي نو آیا د کارغانو په چغه باندې دا چا دی چې بچی مړ کړی دی دې قلاریږي اپې نور هم ډزې شروع کړي دماغ یې راله وخوړل زمونږ مثال هم د کارغانو جوړ شوی د مظاهره وکوي راپاسې مظاهره وکوي ولې چاته مظاهره کې مظاهره چاته کې اگر راله په خوله باندې شړق راکړي او زه ورته زه خو ستا تابعدار یم ګورې علا کل حال کافر پې هغه د عمل وکړو موږ ورته بره نه شو کتلی او ما ورته خپل کتاب پرېښودو हम ख्वार जार हुए तारक قرآن हो कर قرآن باندې کو عمل وکړو دغه کافران به بیا به موږ ته سلامونه کوي عمر رضی الله تعالی عنہ به ورته ویل کوي دا ټیکس جمع کا او داسې به په کوړه باندې مو وی ذلیله کوي دا خو ذلیله قوم دی د یهودیان د عیسایان خدای غي نه موږ زیات لاړو وګرځېدلو نو هغه د کافر به عمل کوي په دنیا کې ورته څومره سله ملاو شو چې هغه د زمونږ نه اوچت شنو په قرآن باندې عمل وکړو نو کو دغه مسلمان راولګېدو او په دې کتاب الله باندې عمل وکړو دته به څومره لوی اجر ملاویږي صاحب دنیا
او آخرت دواړو کې اوس په دې کتاب الله باندې عمل خو کول پکار دي خو څومره عمل همیشه عمل الله رب ذوالجلال بیان فرمایي وعملوا صالحا نیک عمل کوي خو نیک عمل څومره بس روزه دي اونې ولا ختمه جمعتونو ته تالې واچوئ په کورونو کې ځان لم جانماز راوړی وي هغه وایي دا صندوق کې واپس کېده دا به بلې روژې له بیا رالو که نه کورونو ته هم لوټې راوړې وې بس وایي دا کېده اوس خو څوک دومره اودسونه نه کوي روژه تېره شوله مونځ په روژه کې فرض و او که نه ټول کال فرض دی ټول کال فرض دی که نه منګه صرف او صرف روژې ته هر ساتل علا کل حال بیا نه خبره اوږدېږي